والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله په فضل و کرم سره دې ځای کې د الله د کتاب د حفظ و ناظرې سره سره د ترجمه قرآن محنت او کوشش روان و. چا وی چا زده کول نن هغه یو مرحلې ته ورسېدو چې موږ تاسو ټول په هغې کې شریک یو. الله دې دا په خپل درگاه عالیه کې قبول او منظور وګرځي. الله دې نورو مسلمانانو له هم د دې عمل توفیق ورکړي. دنیا کې دا ډېر لوی عمل دی، ځکه الله دا مخلوق خصوصا انسانان او پیریان په خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړي دي او د دې بندګۍ طریقه الله د خپل طرف نه رالیږلې ده. دا د مخلوق په خوښه په فکر او د خپل د یو تدبر باندې نه ده پرېښې چې ځان له سوچ فکر کوه او څه طریقه متعین کوه او دا د الله خوښه ده او دا عبادت دی. بلکې الله د دې مخلوق دپاره د عقیدې نه راواخله تر عمله پورې، د معاملاتو نه راواله تر سیاست او د حکومت پورې د ټولو خبرو رهنمایي کړې ده، ټولو خبرو کې لار ښودلې ده. نن موږ دین څه خاص عملونو نوم یې ایښی دی چې بس جومات کې دنده او بیا هغې کې سمون او څه اودس او څه د هغې کې څه حرام او مکروه او څه فرض او واجب او بس دغې حده پورې موږ دین ویلی دی. دین اصل دغه حد پورې نه دی، دغه د دین کارونه دي. دین د ژوند نظام دی. نو د ژوند کې د انسان سره متعلقه ذموارۍ چې دي هغه ډېر قسمه دي. هغه هم عبادات دي او هغه هم معاملات دي او هغه هم اعتقادیات دي او هغه هم د یو بل سره معاشره کې د اوسېدلو دارنګې د یو بل سره د ژوند د تېرولو نظام دی. همدغه وجه وه چې الله تبارک وتعالی د دې طریقې د ښودلو لپاره چې کوم خاص مخلوق مختص کړو نو هغه انسانانو انبیا علیهم الصلاة والسلام چې هغې ته د انسانانو ضرورتونه معلومي، د انسانانو تقاضې ورته معلومي چې هغې په کومه طریقه باندې خپل ژوند تېروي او هغه ضرورتونه پوره کوي چې هغه انسانانو او پیریان د هغې په هغه طریقه باندې ځي او دغې ته وایي دین، دغې ته وایي اسلام. زمونږ د اسلام نه د لرې والي وجه دی چې مونږ دین څه خاص خبرې هغې پورې خاص کړئ، خاص خلقو پورې خاص کړئ. دا فلانکې نسب دا خو مولان دي، مولایي علم دا نسب نه دی ولې، صنعت دا نسب نه دی، چاہے انگری دا ترکانی دا بل چا دا دا نسب فلانکی نسب والے دے، دا نسب نه دی، دا حرفت دی، دا عمل دی.
نسبونه نور دي خو هغه هم د دې دپاره نه دي چې ته د نسب د وجې نه ځان لوی ګڼې او بل په نسب باندې کم ګڼې. دا ټول انسانان د یو نیکه اولاد دی. زمونږ د ټولو اتفاقي دوه انبیا نیکونه دي، یو آدم علیه السلام یو نوح علیه السلام. دې خوا که نور څوک خپل نسب هر سړی خپل نسب چې رسېږي یا پیغمبر ته رسېږي یا چېرته څوک لوی صحابي او چا ته رسېږي، ټیک ده که د چا نسب رسېدلی، خو په نسب باندې ولې عزت نشته. که په نسب عزت وې د ابراهیم علیه السلام پلار به عزتمن و، په نسب باندې صرف عزت وې د نوح علیه السلام زوی به عزتمن و، په تعلق او په رشته باندې صرف عزت وې د لوط علیه السلام او د نوح علیه السلام بیبیانې به عزتمندې وې. که په تعلق باندې خبره وې نو د فرعون بدتر انسان بیبي هغه به بدتره وه. نه، هغه چې ایمان د هغې صحیح دی، عمل یې صحیح دی. فرعون جهنمي دی، ښځه جنتي ده. نوح علیه السلام، لوط علیه السلام پیغمبران جنتیان دي، ښځې جهنمي دي. نوح علیه السلام پیغمبر دی، زوی کافر جهنمي دی. ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی او پلار یې جهنمي دی. دا په نسب نه ده، بلکې دا خپل محنت دی، خپل عمل دی. نو موږ له پکار را ده چې موږ په نسب باندې په قومیت باندې ځان نه پالو، ځان نه پورې باسو. نبی علیه السلام یو موقع باندې څلور اعمال ذکر کړه. آخر کې وفرمایل من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. څوک چې په عمل کې وروسته پاتې شو، عمل دې وروسته کو، دې نسب نشي مخکې کولی، نسب یې نشي عزتمن کولی د الله سره. نو خبره مې دا کوله چې اصل عزت د الله سره دا په ایمان او په عمل صالح دی. دا په هغه طریقه باندې په ژوند کې راولو دی، کومه طریقه د ژوند چې الله را لېږلې ده. نو دا چې الله کومه طریقه د ژوند دپاره خوښه کړې ده، څوک چې په دغه لار ځي دا عزتمند دي. زده کوونکی عزتمند دی، ښودونکی عزتمند دی، تعاون کوونکی عزتمند دی. نو موږ له پکار دا ده چې موږ د دې پیشې سره خپله څه تعلق او څه وابستګي پیدا کړي. څوک زده کوونکي دي، څوک ښودونکي دي، نو څوک پکار دا ده چې د هغې تعاون کوونکي جوړ شي، مرستیال جوړ شي. نه دا چې هغې ته مخې ته رکاوټ اچوونکي جوړ شي. نن خلک وایي بعضې چې یاره مدارسو څه وکړه، جوماتونو څه وکړه، سره د دې نه چې بې سر و سامان، بې وسایلو په دنیا کې پاکستان د دین او د عالمانو د مدارسو په لحاظ باندې 1 نمبر دی. دا د کومې اړې دا کومه کارخانه ده؟ دا د دې عوامو د دین سره مینه ده چې دوی مینه کوي، د عوامو د زده کولو مینه ده، نو د ښودلو مینه ده، دارنګې د تعاون کولو مینه ده. او دغه وجه ده چې پاکستان په دې خبرو کې په 1 نمبر باندې دی. الله دې د دنیا په هر د خیر په کار کې په 1 نمبر باندې کی، په بې خیرۍ کې نه. دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ کور دی. موږ له د دې حفاظت، د دې امن او د دې خیرخواهي دا په موږ باندې حق دی. خو د الله د دین، د الله د رالېږلې شوي قانون د لاندې په دې کې زمونږ امن هم دی. دا دین اسلام دا زمونږ انفرادي ضرورت هم دی، دا زمونږ اجتماعي ضرورت هم دی، دا زمونږ د ملک معاشي ضرورت هم دی. انفرادي سکون هم راځي په دین باندې، اجتماعي امن هم راځي په دین باندې، معاشي ترقي او خوشحالي راځي هم په دین باندې. او دا د اسلام تاریخ په دې باندې ګواه دی. بهرحال دا مې یو ابتدایي تمهیدي خبره دې لپاره کوله چې په جوماتونو مدارسو کې د الله د کتاب او د دین محنت کېږي، دې سره تعاون کوئ. تعاون دا دی خپل بچي لېږئ، خپله ځئ د الله دین زده کوئ. او که چېرې مونږ دا کار ونه کړو، د الله دین دی، الله به حفاظت په بل چا باندې وکړي. کمې، نقصان، ناکامي دا به زمونږ شي. او کم از کم آخري خبره ده چې
د مدارسو خلاف، د مساجدو خلاف، د دین اسلام خلاف پروپاګاندا بدنامي دا مه خوروئ. که زما استاد لاسه یو دین یو میشن بدنام شو، خلک ترنه بدګونه شو، نو ګورئ دا یو متعدي ګناه ده، دا یو متعدي ګناه ده. نو دا به ډېره د وبال ذریعه جوړه شي زموږ دپاره چې کم از کم زموږ د لاس نه دا پیشه بدنامه نه شي. پیشې والا له پکار ده چې هغې هم احتیاط باندې ژوند تېروي، محتاط زندگی تېروي چې دا پیشه د پیشې والو د طرف نه بدنامه نه شي. او عام مسلمانانو له هم پکار ده ما کې غلطي ده زما د وجې نه دین ته بد نه وي، بل چا کې شخصي غلطي ده د هغې د وجې نه عالمان نه بدناموي، د هغې د وجې نه دین نه بدناموي. دین یو پاک یو علمگیر نظام دی، د پاکو انسانانو په واسطه د انبیاء علیهم السلام په واسطه باندې موږ ته الله پرېښی دی. الله چې څوک غلط عمل کوي دا د دین نقصان نه دی، دا د انسان شخصي نقصان دی. نن موږ د انسانانو شخصي غلطۍ هغه په دین پورې لګولي دي. عالم نه غلطي وشي چېرته انسان دی نو بس دا دین دی، دا دین دی زه پکې اړویم نه. دین خو دا نه دی چې کوم دی کوي، نه دا دین دا نه دی چې څوک غلطي کوي په غلطۍ باندې دین مه بدناموه. دین موږ ته ډېره ښایسته لار ښودلې ده، دین ډېر د امن د عزت او د خوشحالۍ لار ښودلې ده. اوس که څوک هغه لار باندې نه دي هغه د هغه شخصي کمی او شخصي نقصان دی. بیا په هغې کې دوه قسمه خبرې دي. یوه د عقیدې خبره ده چې دا ډېره اهمه ده، مرکزي ده. عقیده کې نقصان راغی انسان همیشه جهنمي دی. عمل پسې دویم نمبر دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان سره عمل صالح الله تړلی دی. عمل صالح د الله په ښوونه باندې ژوند تېرول، د الله په رضا وښودلې شوي طریقه باندې ژوند تېرول دې ته عمل صالح وي. حرام نه کول په دې وجه چې الله حرام کړي دي د عمل صالح دی، او کومې خبرې چې د کولو دي هغه کول عمل صالح دی. خو په حقوقو کې دوه قسمه حقوق دي. بیا یو حق الله دی، یو حق العبد دی. د بنده حقوق، د الله حقوق. د الله حقوق الله مهربانه دی، کېدی شي په عمل کې کمی راغی الله یې معاف کړي، خو ګورې د بنده حقوق چې دي دا ډېر اهم دي. شریعت د دې ډېر لوی اهمیت ورکړی دی. نبي علیه الصلاة والسلام یو موقع باندې جنازه باندې ولاړ دی. تپوس یې وکړو چا پسې شته او که نه؟ وی او دومره قرض پې شته. نبي علیه السلام دې ځان له پې جنازه وکړی. په دې قرض دی د اسلام نه نه دی ودې کافر شوی نه دی، خو نبي علیه السلام د بنده د حق اهمیت ښیي چې ګورې زه پې جنازه نه کوم، د بنده حق دی کوي. یو صحابي وایي د الله نبي د دې ذمواري د قرض په ما شوه، نبي علیه السلام په هغه باندې جنازه وکړه. نو موږ له پکار دا ده چې موږ د حقوق العباد خاص خیال وساتو. نن مسلمان د مسلمان نه په لرزان دی، مسلمان د مسلمان نه په خور کې ولاړ دی. که هغه غلا ده، که هغه ډاکه ده، که هغه پوله وهل دي، که هغه تهمت او الزام دی، که هغه غیبت دی، که بل د ټول حقوق العباد دي ورې. او نن سبا موږ بالکل بې تکلفه په هغې کې مبتلا یو. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ له لږ سوچ دی د خپلې زندګۍ په کار دی. نبي علیه السلام وایي هوښیار هغه دی من دان نفسه، خپل نفس یې د الله د حکم تابع کو. من دان نفسه، چا چې د خپل نفس سره محاسبه وکړه، حاسبه نفسه چې ما په دې شپه او ورځ کې ګټه ډېره وکړه، د تاوان مې ډېر وکړو. وعمل لما بعد الموت، د مرګ نه وروسته زندګي چې ده د هغې دپاره یې عمل وکړو. هوښیار انسان دا دی. ناتوانه کمزوری عاجز انسان څوک دی؟ من اتبع نفسه هواها، نفس په خواهش پسې کړی دی چې زړه څه وایي هغه کوي. او تمنا علی الله، الله باندې ارزوګانې دی، الله غفور رحیم دی، الله مهربانه دی. موږ کمزور یو، بس په دې باندې ځان پولیستلی دی، په دې نه پورې وځي. نو خبرې چونکې یو د عقیدې دي یو د عمل دي. د عقیدې خبره ډېره اهمه وه. قرآن شروع شوی د عقیدې په خبره، الحمدلله، بسم الله. ختم هم د عقیدې په مسله دی، قل هو الله احد. دا وروسته دوه سورتونه دې ته معوذتین وایي.
دا پناه غوښتل دي په الله سره د هغه قسمه شرونو مصیبتونو نه چې انسان د قرآن نه اړوي، قرآن د انسان د دین نه اړوي، د انسان د مال د جان او د ایمان د تاوان ذریعه جوړېږي. د هغې نه په الله سره پناه غوښتل دي الله زموږ حفاظت وکړي، زموږ د مال حفاظت وکړي، زموږ د جان حفاظت وکړي، زموږ د ایمان حفاظت وکړي. په دې دوو صورتونو کې دا خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په ماسخوتن د کېده د سورۃ اخلاص، سورۃ فلق او سورۃ الناس به درې پیری په دې لاس چوف کړو، یعنی یو پیری به چوف کړو د سر نه به راوغستو په موجود به لاس راخته دوباره بیا او درې پیری بیا د دې لپاره چې ګوره عقیده د سورۃ اخلاص واخلا ورسره الله سره پناه وغواړه د هر قسم شرونو ظاهري او باطني نه د الله په حفاظت کې ځان ورکا. یوازې مادي چیزونو باندې اعتماد نه کوي چې دا د حفاظت کې دا د حفاظت کې اصل حفاظت کوونکی الله دی. نو د الله په حفاظت کې ځان ورکا. دې سورۃ الاخلاص وایي، دې ته په حدیث کې ثلث القرآن ویلی شوي، د قرآن درېیمه حصه. دې ته سورۃ المعرفه ویلی شوي، د الله پېژندلو وپېژنه چې الله څوک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چا تپوس کړو د رب نسب دی بیان کا، بعض روایاتو کې راځي د رب صفت دی بیان کا. استاد رب صفت دی الله کا صورت راولېږه. صرف یو مسله ده پکې توحید خالص د الله. قل وایا هو شاندار الله احد، الله یکی یو دی، الله واحد نه دی ویل دلته. اگر چې واحد د الله په صفت شته هو الواحد القهار. دلته چې د الله د معرفت خبره ده پیژندلو، نو د پیژندلو کې الله د یو د پاره هغه لفظ ذکر کړی دی چې د هغې سره دو تین نشته. د واحد سره اثنان ثلاثه اربعه اشمار شته، خو احد داسې یو دی، داسې یو انسه دپاره وایي چې د دې سره د دو تین پاخوا تصور هم نشته. داسې یو دی چې د الله سره د دویم او د دریم تصور هم نشته بلی. قل هو الله احد هو شاندار الله یکیو دی، الله الصمد، الله بے حاجت دی، ټول مخلوق حاجتونه کې هغه تقاص کوي. دا ابو هريره معنا ده. ابن عباس وی ما یسمد الیه بالهوائل، حاجتونه کې مخلوق هغه تقاص کوي. قصد په حاجت کې شاته کېدی شي، د چا نه حاجت غوښتی شي. نو د حاجت روایې دپاره چې چاته قصد کېږي په هغې کې دوه خبرې پکار دي. یو دا چې ستا د حاجت نه خبر دی، چې خبر نه دی ستا حاجت به څه پوره کړي. ضرورت ستا پوره کولی شي، خو چې خبر نه دی ستا حاجت نشي پوره کولی. دویم شرط دا دی چې هغه قدرت لري، خبرېدو سره سره قدرت لري ستا په حاجت پوره کولو باندې، د هغه سره صحیح. قدرت نه لري، اختیار یې نشته، نو که ستا د حاجت نه خبر هم شي نو هغه به ستا حاجت روایي څنګه وکړي. دا دوه صفتونه په الله کې په طریقه د کمال دي. یو دا چې د هر چا نه خبر دی، مخلوق که په اسبابو خبر شو، که اسباب نه وي نو د دې دیوال نه شاته مخلوق دی پته نه لګي. غر نه اقوا مخلوق دی پته نه لګي. اسباب ټلیفون بل څه شته دی ټیک ده، خو چې کله اسباب نشته نو مخلوق نه خبرېږي. مخلوق چې د چا سره تعاون او مرسته کوي په اسبابو کوي، لاس سترګې غوږونه څه په دې باندې کوي. نو غیبي خبرېدل او غیبي امداد کول، بې اسبابو خبرېدل او بې اسبابو امداد کول، دا د یو الله صفت دی. دې کې د الله سره څوک نه برخدار کوي چې د الله په مخلوق کې نبي ولی او پیر فقیر داسې شته چې بغیر د اسبابو نه خبرېږي. زمانه دا د الله سره په صفت د غیبو کې مخلوق شریکول دي. او الله اعلان دا کوي قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. اعلان وکړه الله وی کوم مخلوق چې ځمکه کې دی، کوم مخلوق چې اسمانونو کې دی، هغې ته د غیبو پته نشته سوا د الله نه. بلکې لا دا څه کوي ولا یشعرون ایان یبعثون، دا پته ورته نشته چې کله به دوباره پورته کېږي. بوتانو ته نه وایي پورته کېدل د بوتانو نه دي، انسانان پیریان عقل والا مخلوق الله یادي. دغه رنګې اختیار چې دی نو هغه صرف د یو الله سره دی. غیبي عزت او ذلت ورکول دا صرف د یو الله سره دی، بې اسبابو نه مخلوق ته کولی نشي. د دې د وجې نه
بی اسباب چغه چې وباسي یو الله ته وباسه یا الله راورسېږي یا الله خیر یا الله زما حاجت پوره کړي او الله دومره غني ذات دی دومره لوی خزانې دي ورسره حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که ستاسو اولني او وروستني پیریان او انسانان په یو میدان ودرېږي او د الله نه هر انسان هر څوک د خپل عقل او د فکر مطابق څه وغواړي او الله ټول مخلوق له ورکړي د الله په خزانو کې دومره کمی نه راځي لکه دریاب کې چې ګوته یا ستن کاته کېږي او د دریاب هغه اوبه په دې لوړوالي نه دي کمیږي دومره لویو خزانو والا دی نو پکار دا ده چې لویو خزانو ذات الله دی د هر چا نه خبر الله دی چې څه اراده وکړي نو هغه د هغه په اراده باندې کېږي نو د الله نه خپل حاجتونه غوښتل پکار دي الله الصمد لم یلد ولم یولد نه د دې د چا نه پیدا دی نه دی پیدا کړی شوی دی نه پلار شته نه یې اولاد شته ولم یکن له کفوا احد او نشته ورسره برابر هېڅوک نه ورسره مساوي شریک شته نه له پاسه څوک شته نه لاندې شته بلکل د هر قسمه شریک نه د هر قسمه مساوي نه پاک دی کله چې دا عقیده قرآن کې دی په تفصیل ذکر شوي دا نور احکام ذکر شو شیطانان دي څه وسوسه اچوونکي دي خو ګوره یوازې د پټ مخلوق نه دی من الجنة والناس انسانانو نه هم دي د پیریانو نه هم دي هغه تا د دې خبرې نه اړوي نو د الله په پناه کې ځان ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق ویا پناه غواړم په رب د سبا من شر ما خلق د شر هغه نه چې پیدا کړي دي یعنې د شر د مخلوقات نه الله د مخلوق د شر نه په امن کې ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه چې وغوړېږي شپې تیاره چې وغوړېږي هر قسمه شریان خپل شر کوي غل ډاکو د ځمکې زنده سر دارنګې نبي علیه السلام وایي وباللیل ینتشر الجن ماښام کې پیریان هم راخورېږي خپل بچي ساتي ځان سره یو ځای کوي شپه راغله اوس د الله په پناه کې ځان ورکړه الله زما حفاظت وکړي نو ځکه خو نبي علیه السلام ماسخوتن به دا صورتونه وي یو ترمذي روایت کې داسې هم دي نبي علیه السلام فرمایي چې دا درې صورتونه چا ماسخوتن ووي الله به د سهار پورې حفاظت کوي چا چې سهار ووي الله به تر ماښامه حفاظت کوي د نورو مادي حفاظتونو سره سره د الله حفاظت کې ځان ورکول پکار دي من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد د شر د فکو کوونکو نه په غوټو کې عقد مجالس ته هم وایي مجلسونو کې غلطې پروپاګانډي خلک کوي بدنامي خوري الله د دې شر نه په امن کې عقد غوټو ته وایي جادوګر فورمار تارونو مندو کې کوکي کوي غوډي او بندونه کوي خلکو ته په نقصان رسوي نو د هغې د الله د هغې د شرونو نه په امن کې ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پکو کوونکو نه په غوټو کې سحر جادو اثر شته کول حرام دي خو دا خلک چې معلوموي فلانکي ځای کې پیر دی او بس کوډي معلوموي فلانکي ځای کې دی تعویذونه معلوموي څنګه یې معلوموي د غیب علم دی ورته یا خو هغه کړی دی یو تعویذ په دې ځای کې کېده او ټول لاړې وایي په دغه ځای کې درته پروت دی چې هغه نه دی کړی د غیب پته ورته نشته ښه قرآن کې الله وی انبیاء ته د غیب پته نشته اولیاء ته نشته پیریان ته نشته ملائکه ته نشته قرآن واوره قرآن وګوره چې څوک دې بیا دوکه کوي نه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وبشر د کینه کوونکي نه چې هغه کله خپله کینه شروع کړي کینه حسد ناسودي چا باندې الله ته انعام کړی دی د دین یا د دنیا چې دا د سره نه وي ناسودي د الله په تقسیم ناراضګي ده او دا اولنې لوی جرم دی چې ابلیس اسمانونو کې کړی او د آدم علیه السلام زوی قابیل د خپل ورور حابیل سره کړی دواړه شیطان همیشه ملعون شو د قابیل زوی په داسې ګناه الناس اله الناس پنځه ځایه سچي رحمه الله وي ماشومان دي روکې وي الله پاللې ځکه الله صفت د رب ذکر کړی دی مالک الناس مراد ته نه وي الناس نه ځوانان مراد دي چې ته ځوانې طاقتمنې زورور ځان ته وایې ستا د پاسه زورور ذات بادشاه بل څوک شته مالک الناس نو بادشاه د خلکو دی تا باندې زورور ذات شته ته په خپل ځوانۍ باندې طاقت باندې دوکه کېږه مه چې زه زورور یم او اله الناس معبود او حاجت روا د خلکو دی او الناس نه مراد بوډاګان دي بوډا شوي
الله نه حاجت غواړه بوډا شوي نو د دنیا حرص نور پرېږده د الله په عبادت کې مصروف شه ذکر او اذکار کې مصروف شه دنیا هلکان شته اوس په ګټي نبی علیہ السلام وایي ابن آدم چې کله بوډا شي نو دوه خبرې به دې ځوانېږي الحرص والعمل یو د دنیا حرص کې ډېره نه شوه او یو اوږده امیدونه نو پکار دا ده چې مونږه مشران خصوصا امید خپل لنډ ساتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاگرد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ته فرمایي وی کن فی الدنیا کأنک غریب دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه مسافر او عابر سبیل یا په لار تېروتونکی بعض روایاتو کې دا راځي چې دا وروستنۍ جمله هم د نبي علیه السلام ده بعضې محدثینو ویل دي دا ابن عمر خپل شاګردانو ته ویلې ده نو فرمایي ابن عمر د دویم قول مطابق قال ابن عمر دی ابن عمر به وي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح چې بیګانې کو نو دې امید کې مو اوسېږه چې سبا پورې به زه ژوند یم ولې په دې به ستانه عمل پاتې کېږي امید لنډ ساته ژوند دی اوږده دي د هغې پته خو الله تعالی تا ته خو نشته وایي دقه ځای ما سره ناست و روغ موټ و دقه ځای اوس اکسیډنټ شو اوس هارټ اټیک شو اوس دا شو نو د ژوند هېڅ پته نه لګي دا ګرنټي نشته چې دا ځوان به بوډا به مري ځوان به نه مري ځوان به مري او ویښې به نه مري نو نبي علیه السلام وایي امید کم ساته کله چې بدېږئ کي نو د سبا انتظار مه کوه چې زه به ژوندی یم مطلب دا دی چې د ماښام عمل د سبا ته مه پرېږده او چې کله سبا کي نو د ماښام انتظار مه کوه چې یاره زه به د ماښامه پورې ژوندی یم یعنې د دې ورځ کې چې کوم عمل په تا کول دي هغه بل وخت ته مه پرېږده اله الناس من شر الوسواس د شر د بار بار لمسه کوونکي نه الخناس پټېدونکي لمسه چې پټه چې دارنګې چې کله انسان الله یادې نو دې پټېږي پشا کېږي خنسا الذي يوسوس في صدور الناس هغه دې چې لمسه چې په سینو د خلکو کې من الجنه یو د پټ مخلوق نه دی چې موږ ورته شیطان وایو او حدیث کې هم راځي شیطان هم لمسه کوي د انسان ته نو الله د ملائک لګولي دي د انسان سره هغه ورته هم یو ښوونه کوي چې هغې ته الهام وایي د شیطان هغې ته وسوسه وایي د ملک هغې ته الهام وایي که د خیر زړه کې دې راغله د خیر د عمل وایي که ځکه دا د ملائکو الهام دی خو که چېرې د بدعملۍ خبره دې فکر کې راغله مه یې کوه دا د شیطان ښوونه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه من الجنه د پټ مخلوق نه دی والناس او بل د انسانانو نه دی نو پته ولګېده چې دا شیطان دا د وسوسه او لمسه کوونکي د بدو دا انسانانو کې هم دی نو دا په پیریانو کې هم دی نو د پیریانو د هغې مقابله اسانه ده په اعوذ بالله تکتي خو د انسانانو دا په لوړو نه تکتي ولې ولې ځکه چې د سره لوړ نه شي والی دا څوک دی دا ستا دوست دی دا ستا مور او پلار دا ستا پارټۍ والا دا ستا زوی دا ستا ښځه دا څوک چې هم دی خو چې ستا د الله د نافرمانۍ ښوونه درته کوي د الله په نافرمانۍ دې اماده کوي دا شیطان دی دا خناس دی او که من الجنت دی او که والناس دی الله دې مونږه د دې خناس نه محفوظ وساتي نو دا خناس په دې خوشحالېږي چې قرآن پاتې شي ځکه په دې کې د انسان د دنیا او د آخرت کامیابي ده نو د خناس به راوړو انشاءالله قرآن به درسره شروع کړو دا ملګري چې دا غونډې جوړوي تاسو له تکلیف درکوي نورو مسلمانانو وروڼه راغونډوي دا هم صرف د دې مقصد دپاره دا څه ملګري وو ترجمه قرآن دې ځای ته رسولې وه ختم به یې کړې وه خبره به خلاصه شوې وه دا تاسو له چې تکلیف درکړی دی راغوښتي دی دا صرف مقصد پکې دا دی چې د دې خبرې فکر پیدا شي دا کم کار چې دې ځای ته ورسېدو د دې فکر پیدا شي چې موږ آینده دپاره کوم بچي دي چې هغه نن سبا یو لوی افت راغلی دی موبایل د ضرورت شی دی انکار کې نشته خو کم استعمال چې نوی نسل ځوانان د هغې کوي نن ملګري وو هغې ډېر زیات فریاد وکړی دی خبرې نوی نسل د موبایل د لاسه د دین په لحاظ هم تباه د دنیا په لحاظ هم تباه نه د دین شو نه د دنیا شو نه د اسلامي تعلیم او نه د بل څه تعلیم ګورئ په سکول په ډیسک
په کالج په ډیسک کې استاد بله لګیا دی سبق کوي او هغه لاندې لګیا دی فیسبوک کوي طالب علم چې دا کار کوي نو دی به سبا د دې کالج او سکول نه وځي د ده نه به څه شی جوړېږي د نه به ډاکټر انجینر جوړېږي بیا نه نه دی خو فیسبوک کې کوو په کلاس کې دا هم د دنیا نقصان هم د دین نقصان نو لږ د خپل کشران محتاط وکوئ په دې خبره کې ضرورت دی د موبایل ورلول که بازار ته ځي هسپتال ته ځي خو چې دې کور کلي کې دی د څه ضرورت دی نو او خصوصا کوم چې هغه نوی نسل یې ډېر په بې احتیاطۍ باندې د هغې استعمال کوي ډېر عزتمند د ډلې له لاسه بې عزته یو په کورونو کې تاسو ته خپل ماحول پته ده د دې سره ډېر احتیاط وکړئ نو هغه شي ځوانان هم د دې کار نه ویستي دي په روډ په غاړه باندې د شپې یو پیره په نیمه شپه راتلو په دې غره کې روژه وه چېرته تللي وو چینګلی ده خوشې غر چې بره ده ډلې ډلې هلکان په دې روډ په غاړه روژې شپه باندې ناستې ټوله شپه دغه کار کوي اوس دا څه ده چې پشمني ده به کور ته کوز شي نو بیا به پشمني وکړي نو به سم دي مازدیګر به پاڅي روژه لنډه وه روپۍ روژه پوهېده شو ښکلې روژه وه لکه شپه په فیسبوک ووته او ورځ په خوب ووته روژه را روانه ده ولې ښه د الله په لحاظ شي دا فیسبوک د سره روژه کې د سره پرېږدي د الله کتابونه درسونه شروع کېږي د روژې که خپل کلي کې مې نه وي بل کلي ته پسې لاړ شئ څلوېښت ورځې کې پوره قرآن ویلې کېږي که نه یې هېڅ هم نه شئ کولی د دې شي نه نه قلاړېږئ په دغه فیسبوک باندې درسونه د قرآن راځي کم از کم د رمضان خو لږ ورته کنټرول د الله د کتاب په واسطه باندې لږ تېر کړئ الله دې مسلمانانو ته توفیق ورکړي د قرآن اخر ته ورسېدو د سره به بیا شروع کېږي چې وسواس خناس هغه خوشحاله نه شي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تمام صفتونه د خدای توب صرف یو الله لره دي پالونکی د مخلوق دی الرحمن عام مهرباني د دنیا کې بادشاہ الرحیم خاص مهربانی کوونکی د آخرت کې په مؤمنانو مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د بدلې بادشاہ دی د ورځې د بدلې ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا بندگی کو منګه خاص تا مدد غواړو منګه د الله سره په سورې فاتحه کې 15 وخت په هر رکعت کې وعده کوي چې الله صرف تا بندگی کوم الله نه سوا د بل چا بندگی باندې کوي صرف تا نه مدد غواړو غیبی مدد به د الله نه سوا د بل چا نه غواړي کنه د الله سره وعده خلافي کوي اهدنا الصراط المستقیم لکه من په لارې برابر صراط الذین انعمت علیهم لا نام کسانو چې تا انعام کړل پاغو غیر المغضوب علیهم چې غضب نه شي پاغو ولا الضالین ندی حتا تون کی آمین اختصار یو کو لگا ته ملمانی دی او لګري په دې اتفاق ان شاء الله دوستو ملمان به خبره کوي اخره پورې مونږ هغه ته احساس شو الله دې موږ لا په خپل کتاب باندې صحیح علم او د عمل توفیق راکړي الله پاک دې ټول مسلمانانو ته ورته خپل کتاب ترواړي الله دې په هغه طریقه باندې موږ ژوند اختیار کړي چې کومه طریقه الله رضا کیږي الله دې زموږ د مال جان او د عزت حفاظت وکړي الله دې ټول مسلمانانو د بیمارو او د مصیبتونو نه د دې تحفظ او حفاظت وکړي او الله دې زموږ ژوند په هغه طریقه باندې تیرې چې کومه طریقه باندې الله رضا کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین